بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. ګرانو کتونکو د هندوستان او د پاکستان ترمنځ کوم جنگي فضا چې کومه ده هغه شانتي برقراره ده. کله چې هندوستان په بالاکوټ باندې حمله کړې وه د هغې نه پس په دویمه ورځ د پاکستان ایرفورس چې دی په هندوستان کې دننه د هغوی فوجي اډې چې کوم دی هغه یې ټارګېټ کړ. د هغې نه پس چې کله هغوی واپس راتلل نو د هغوی دوه جهازونه چې دي هغه د پاکستان ایرفورس ټارګېټ کړل او هغه یې وویشتل. په هغې کې یو چې کوم دی په پاکستاني سیمه کې پرېوتی و، بل چې و هغه په هندوستان کې پرېوتی. د هغې نه پس پاکستان چې کوم د دوی یو کس چې نیولی دی ابې ناندن کوم چې د هغوی وینګ کمانډر دی هغه د هغه انټرویوګانې هم تاسو اورېدلې. پاکستان فوج هم د هغوی ډېر زیات تعریف وکړو چې ډېر پروفیشنل طریقې سره چې کوم دی د هغه سره ټریټمنټ شوی دی، نو سره زیاتې شوی دی، نه چا بې عزتي کړې ده بلکې په عزت او احترام سره چې کوم دی هغه ته هغه ټول فیسیلیټیز ورکړي کوم چې د یو مهذب ملک دغه. نن د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه وشوله، سینټ او نېشنل اسمبلی چې هغې کې وزیر اعظم پاکستان عمران خان، شهباز شریف پاکستان پیپلز پارټي او نور څومره چې رهنماو هغوی هم پکې شرکت وکړو. وزیر اعظم یو ډېر ښه یو بل د امن دپاره، ځکه چې پاکستان غواړي چې یاره جګړه ښه شی نه دی او جګړې سره تباهي راځي، جګړې سره مرګ دی، جګړې سره چې کوم دی د قوم پسماندګي راځي. نو هغه یو وارې بیا ووایي چې یاره مونږ کوم پایلټ هندوستاني پایلټ چې کوم زمونږ په حراست کې دی هغه به انشاءالله سبا د جمعې په ورځ باندې به چې کوم دی هغه رها کیږي او دا د دې دپاره چې یاره مونږ امن له یو بل مقور کړو. او هندوستان ته دا ووایي چې یاره که چېرې اوس هم ستاسو څه شک وي یا تاسو غواړئ نو مونږ تاسو سره په هر قسمه انویسټیګیشن چې کوم دی په هغې کې به مونږ تاسو سره ولاړ یو. پکې بله خبره هغوی دا وکړله چې د پاکستان دا وښوله چې یاره لکه کیپیبلیټي هم شته، ویل هم شته. پاکستان دا هغه نیو نارمل والا نه دی چې یاره هندوستان وایي چې یاره مونږ به حملې کوو او پاکستان به هغه برداشت کړي، بلکې دی ووایي چې مونږ ریټیلیټ کوي شو، کیپاسټي زمونږ شته. پاکستان فوج چې کوم دی هغه په دې حوالې سره کیپیبل دی چې د خپل ملک د سرحداتو دفاع وکړي او هغې هم کړله. اوس هندوستان له پکار دی چې یو حمله تاسو وکړله، مونږ وکړله، خبره چې کوم دی سیټل ډاون او راځئ چې اوس کینو او کمې خبرې دي د کومو د وجې نه چې زمونږ جنګونه دي هغه مونږ اوس هغه ختم کړو. خو د بده قسمته د هندوستان رویه چې کومه ده زیاتره دا وخت چې د هغوی چې کوم رولینګ پارټي ده بھارتیه جنتا پارټي د هغې نریندر مودي یو خو هغوی مخکې چې کله په بالاکوټ باندې حمله وکړه نو د هغوی دا ووایي چېرې د دې سره زمونږ پولیټیکل ګراف چې کوم دی دا بره وختو. نو دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې یاره سیاسي لیډران چې کوم دی هغوی جنګ جګړه یا د فوجانو شهادت د فوجانو مړینه چې کوم دی هغه د خپل سیاسي ګټې دپاره چې کوم دی استعمالوي او د دې د وجې نه جنګونه هم چې کېږي هغه هم د دې د وجې نه زیاتره کېږي چې یاره بعضې سیاستدانان چې هغوی د طاقت یا د امارت وږي د هغې دپاره قوم چې کوم دی جګړې ته دغه کوي. اگر چې دا خبره ټیک ده چې نریندر مودي چې کله حکومت کې راغی نو هغه ټیم کې د ده ډیولپمنټ ایجنډا وه، د ده چې کوم دی خلکو ته روزګار ورکولو، هندوستان چې کوم دی د هغې هغه طاقت بحالولو، کشمیر مسله چې کوم دی هغه د یو دهشتګرد په طور باندې چې کوم دی هغه پیش کولو. خو هغوی ته په دې کې بالکل ناکامي وشو. ټیک شو هندوستان دا څیزونه هغوی ته ګران دي چې دا شی هضم کړي. چېرې د کشمیر په حوالې سره کله چې د هیومن رایټ انټرنیشنل رپورټ راغی نو هغوی وایي چېرې دلته کې انتهایي وایلیشن کېږي، د انساني حقوقو وایلیشن کېږي. بیا چې کله د مذهبي ازادۍ په حوالې سره رپورټ راغی نو په دنیا کې هندوستان چې کوم دی چې هلته کې هر کال 1500 کسان چې کوم دی هغه د مذهبي انتها پسندۍ یا د مذهبي نفرت چې کوم دی د هغې ښکار کېږي. نو هلته کې هم دغه شو. بیا چې کوم د برټش پارلیمنټ رپورټ راغی، بیا چې د یو ان سیکورټي کونسل رپورټ راغی نو هغې ټولو کې په دنیا کې چې چېرته هیومن رایټس وایلیشن کېږي نو هغوی وایي چېرې په کشمیر کې دا د ټولو نه زیات دي. نو د دغې اټینشن ډایورټ کولو دپاره بعضې خلک خو دا هم وایي چې د پلوامه واقعه چې کوم وه چې په هغې کې 40 نه زیات هندوستاني فوجان چې کوم دي هغه مړه شوي وو. چېرې په دې کې هم هغوی خلک ګوري چېرې دا مودي شاید هغوی د خلکو تجزیه دا کېږي چېرې دا ګینې هغوی د خپل سیاست واپس راجمدي کولو دپاره پاکستان چې کوم دی د هند را روان الیکشن چې کوم دی را روانه میاشت کې هغې دپاره چې کوم دی ځان دغه کول چیرې لکه هغې کې د مودي ګراف اوچت شي. د خو هسې هم 15 کاله کې څه کړي نه دي. نو دلته کې
نو دا یو داسې شی دی چې یاره ما چې پرونه داسې د هندوستان سونه میډیا په دې حوالې سره یا د هغې ما کتله یا د سوشل میډیا باندې په هندوستان کې اوس ډېر داسې اوازونه راځي چې هغوی دا خبره کوي چې مودي له د پاکستان سیاستدانان چې کوم دي هغوی ډېر میچور اپروچ دی او په خاصه توګه هغوی د 13 ورځ چې د پرایم منسټر کوم سپیچ و قوم ته خطاب و هغې کې هغه هم ډېر زیات د هغې تعریف وکړو او نن چې بیا پرایم منسټر په د پارلیمان ګډې غونډې ته خطاب کو نو دا هم هر طرف ته په خاص توګه په انډیا کې چې کوم سینټي والا خلک دی کوم خلک چې پوه دي که هغه سیاستدانان دي که هغه جرنلسټان دي که هغه انټلیکچوال دي هغې د پرایم منسټر د دې تعریف وکړو ولټا د مودي چې کوم سټایل دی یا د مودي چې کوم د جنګجویانه کوم دغه دی په هغې باندې هغه غندي صرف بی جے پی یو پارټي ده چې هغوی وایي چې یاره حالانکې نور چې 21 پارټۍ کوم د هندوستان دي هغه ټول یو خوا شوي دي هغوی هم د جنګ خلاف دي پاکستان کې مکمل هیڅ کوم که هغه سیاسي لیډران دي که هغه د پاکستان فوج دی یو قسم دی ته تیار نه دی چې یاره مونږ جنګ چې کوم دی هغه زمونږ آپشن دی بلکې دا خبره کوي که مسلط شو را باندې نو د پاکستان ډیفنس چې کوم دی زه یو خبره وکړم اوسه پورې چې پاکستان څومره خرچه کړې ده په ډیفنس سیکټر کې نو هغې په ډیفنس باندې کړې هغې په افنس باندې نه ده کړې اټیک دپاره نه ده کړې بلکې دې دپاره کړې چې خپل ملک باونډریز به څنګه پروټیکټ کړي نو که هغه د پاکستان نیوي ده که هغه د پاکستان ایرفورس دی که هغه د پاکستان ګراوند یعنی آرمی ده نو هغه ټول په دې باندې فوکس دی ټیکنالوژي وایز زه د ده ووایم چې اوسه پورې هندوستان چې کوم دی جنګي جهاز نه دی جوړ کړی خو پاکستان خپل جنګي جهاز چې کوم دی دا کم چې استعمال کو دا 2 جهازونه چې پرې راته کو جیف ټنډر چې ورته وایي دا د پاکستان خپل انډیجنس جوړ دی دغه شانتې هندوستان اوسه پورې خپل ټینک نه دی جوړ کړی پاکستان الخالد ټینک چې کوم دی چې های سپیډ ټینک هغې ته ویلی شي چې هغه تقریبا 50 to 60 کیلومیټر پر اور د هغه رفتار دی نو په دغه ډیفنس حوالې سره پاکستان خاصه توګه ځکه چې بدقسمتي ده چې پاکستان د هندوستان په مقابله کې ډیر زیات وړوکی ملک دی لکه تاسو سوچ کوئ چې د پاکستان ټوټل پاپولیشن چې کوم دی هغه 10 کروڑه دی او د هندوستان چې کوم دی هغه تقریبا د پاکستان 200 میلیونه دی او د هندوستان چې کوم دی 1400 میلیونه لکه یو په شپږ نه یو په 9 باندې دی هغه سیوا دی دغه شانتې د پاکستان چې کوم سټینډینګ آرمی د فوج چې دی هغه ټوټل چې کوم دی تقریبا 15 لکونه والا شپږ لکه پورې چې ټول لا غونډ کې د هندوستان د 1400 والا د 1400 لکو پورې دی دغه شان د پاکستان سره هارډویر چې کوم دی د هندوستان په نسبت ډیر زیات کم دی خو بل خوا د خطرې کم نښه چې کومه ده هغه نیوکلیر آرمز دي د دواړو ملکونو پاکستان هم چې کوم دی د سره د نیوکلیر دغه سره شته دی آرسنل سره شته دی د هندوستان سره هم شته دی نو خدای دې نه کړي که چېرې دوی دغه شانتې دا اسکلیشن وشو جنګ ته خبره لاړله نو بیا نه صرف چې د هندوستان او د پاکستان تبعی ده بلکې دا د دې سیمې تبعی ده بل خوا پاکستان ډپلومیټیکلی هم لګیا دی پرسپشن وار چې کوم دی هغه پاکستان ګټلی دی په هندوستان کې هم او په دنیا کې هم دغه شان کوم نریټیو ده د پاکستان هغه خلک هغه ایکسپټ کوي پاکستان ډپلومیټیک فرنٹ باندې چې کوم دی ټولو ملکونو سره رابطه کې دی نو ملکونه هم په دې باندې هغوی کنوینس دي چې پاکستان جنگ نه کوي خو که جنگ په مسلط شو نو پاکستان دا ښوولی ده چې خپل ډیفنس کوي شي نو زه دا وایم چې دا جنگ چې کوم دی زه اکثر دا وایم چې دا د مهذبو قومونو نښه چې کوم دی هغه جنگ نه دی یورپ ته موږ وګورو یا نورو ملکونو ته وګورو نو چې کوم مهذب ملکونه دي ترقي یافته ملکونه دي هغه جنګونه اوایډ کوي اوس که د سیاسي ګټو دپاره د بده قسمته هندوستاني سیاسي لیډران چې کوم دي هغوی د دې دپاره چې د قوم نه بېوقوف جوړ کړي یا د هغوی میډیا چې کومه طریقې سره کوي نو زه دا وایم چې دا د دې سیمې تبعی ده دا د هندوستان هم تبعی ده دا د پاکستان هم تبعی ده ځکه چې زمونږ پرون هم دا خبره کوله که موږ وګورو افغانستان ته جنګ کې ګټه نشته دی که موږ عراق ته وګورو لیبیا ته وګورو یمن ته وګورو هر طرف ته چې وګورو جنګ کې یو خو ګټه نه یو په جنګ کې دا هم نه چېرې پلاني وګټله او پلاني بیلله په جنګ کې هر طرف ته چې کوم دی بیلات دی نو زه دا وایم چې پاکستان بار بار وزیر اعظم دا خبره وکړله چې هغه غواړي چې د نریندر مودي سره ټلیفونیک رابطه وشي دا ټینشن ډاون شي د عوامو په خاطر باندې د قوم په خاطر باندې
باندې او موږ هم دا وایو چې یاره پکار دا دی چې د هندوستان سیاسي لیډران په ضد دی چې جنگ کم سړی چې تم مخې ته راځي سپېړه بم ستا کم سړی اټیک کی نقصان هم هغه ته کېږي پاکستان دې ټیم کې په اټیک موډ کې نه دی پاکستان ټوټلی ډیفنس موډ کې دی پاکستان غواړي دلته کې خلک هم غواړي خدا ده چې پاکستان کې اکراس د بورډ A to Z په هندوستان کې بیا هم دا خبرې کېږي چې یاره هلته کې د پولیټیکل ډیوایډ دی پاکستان کې د سره پولیټیکل ډیوایډ شته نه ټولې پارټۍ ټول ولس چې کوم دی ټول قوم چې کوم دی هغه د خپل فوج شاته ولاړ دی او انشاءالله ډیفنس چې کېږي په هغې کې به پاکستان وروستو نه او زما هم دا یقین دی چې پاکستان او نه دا غواړو مونږ چې پاکستان دی اټیک وکړي او زمونږ دا درخواست به هندوستان ته هم وي چې ډیفنس ته حق دی او ما په خیال اټیک کول چې کوم دی دا نوره دا سیمه د غربت جهالت او د پسماندګۍ طرف ته چې کوم دی دا بوتل دي زما دا تمام هم دا دوام هم دا چې خدای دې نه کړي چې دا جنگ شروع شي خدای دې نه کړي پاکستان خو زما دا یقین دی چې پاکستان به اټیک نه کړي خو پاکستان به ډیفنس کوي او زه دا وایم چې په هندوستان کې به هم پازیټیو یا ګډ سینس ویل پریویل او د اټیک دا کمپوزیشن دی زه دا وایم چې د دې نه به ښه به دی چې د خبرو اترو موډ ته لاړ شي او دا کومې مسلې دي دا د خبرو د لارې حل کړي امن نه چې کوم دی مکور کړي نه چې جنگ او تباهي له